خبرې باندې زه دغې دفاع ته راوتلی یم زه د چا ذات نه چلم زه جمهوري حق خپلوم زه څنګه د پی ټي آی مرګتیا وکړم په کوم قانون یې وکړم په کوم دلیل یې وکړم زموږ عاطف په خپل کتاب کې لیکلي دي زه دا د پی ټي آی سربراه دی چې د عیسی علیه السلام میام دي چې کومې هغه رنډی وې زه یې په کوم بنیاد باندې وکړم حمایت و د کورمېواله وروره که ته د پی ټي آی د دما کورمېوال یې زه مجبوره یم د جناب رسول الله مخ ته د حشر په میدان زه بیا نشم ودرېدلی چې زه د میا عاطف مرګیته وکړم اور همدغه آسیه ملعونه څه په عدالت کې اف آی آر موجود دی هغه لیکي د د جناب رسول الله مرګ نه بعد د هغه په خولې کې و کورمېواله وروره واوره څه قیامت په ورځ لاس روانه شوې ته تا حقه خبره ویلې نه وکړې نن یې درته کوم د جناب رسول الله خولې کې چینچي شوي وو چینچي واوره په چوک ولاړ یم سیاسي بیان نه کوم چیلنج ورکوم د آسیه ملعونه اف آی آر راواخله په خپله اقرار کړی دی چې د جناب رسول الله خولې کې چینچي شوي دي مرګ نه بعد په پیسو کې چینچي شوي دي زه څنګه د پی ټي آی مرګتیا وکړم نعره تکبیر نعره تکبیر غدارانی وطن غدارانی وطن غدارانی وطن جلانی وطن خنی ایران خنی نام نهاد مسلمانی نام نهاد مسلمانی را روان دی را روان قادیانو ته یې لارې کلاو کړې قادیاني اسلام آباد ته راورسېدو د جناب رسول الله عزت ختمولو دپاره مدرسو ته یې پلان جوړ کړی دی علماء کرامو ته کې پیسې تقسیم کړې علماء کرام خیستلې شروع کړو و کورمېواله وروره زه په کوم بنیاد باندې د پی ټي آی مرګتیا وکړم ته مو دشمن نه یې ته د ما کورمېوال یې ته د ما زړه سر یې خو ته پوه نه یې شوی پوه نه یې شوی او دا خبره واوره که ته وایې چې مونږ به د چا ذات وشړو دا به ویریږي د جمعیت کارکون ذات به وچري دا به ویریږي بیا واوره که ته ذات چیرې په کورمې کې ما ته حرامي هم معلوم دی په کورمې کې ما ته شرابي هم معلوم دی په کورمې کې ما ته بیا د انګریز غلام هم معلوم دی دغې وجې نه پر امن اوسو د ټولو سیاسي پارټیانو کارکنانو ته چې د چا ذات مه چړو جمهوري حق وکړه پارټۍ کې د غلطي لیدلي وي وایې ښیه پارټۍ د اسلام مخالفه لیدلي وي وایې ښیه اور په آخري کې چې کومه داندلي شوې دی دا الیکشن موږ نه منو دا داندلي شوې دی د جمعیت علما اسلام ټولو کارکنانو ټول علما کرام تاسو سره مخاطب شو تاسو تفصیلي دغې داندلي نه خبر شوی یو په تفصیل سره دلته کې ټولو درته بیان کړه لہذا موږ دغه الیکشن په هیڅ صورت نه تسلیموو په هیڅ صورت نه تسلیموو